بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الف خان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو کم عوامي پی ایچ یادېږي یقینا خبرې صفا کوي سپینې کوي خو هغه په حکومت کې وي خو د حکومت نه بار وي. همدغه وجه ده چې تاسو دا وینئ د 21 رکني جرګه چې کومه ده کومه قامي جرګه شمالي اشنغر د میا طاهر صاحب په مشرۍ کې دغه وفد راغلو او پس سلسله کې راغلو کوم چې په شمالي اشنغر کې دوه لوی کالجونه یو د جنکو یو د هلکانو منظور شوی دی په هغې باندې کار روان دی. دوی ورته دغه وي چې دا کار دی نور هم تېز شي. ډېر خلک به په سوالونه په ذهن کې وي چېرې بلډنګ روان دی یا نه دی روان یا د بلډنګ نه څه جوړیږي. نو په هغې باندې به د خالد خان سره خبرې اترې کوو. د وفد ته ښه پوره یقین دخاني ورکړه دوی ښه پوره مطمئن شو. ورسره خالد خان په دې باندې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه چې په دې علاقه کې داسې مشران شته چې هغه د بچو په تعلیم باندې ډېره زیاته توجه ورکوي او د تعلیم ورسره ډېر زیات فکر دی. په دغه کې چې کوم دی نو ریټایر استادان هم چې کوم دی پلیدیان صاحب دی او ورسره میا طاهر صاحب دی کوم د استادانو چې کومه شخړه راغلې ده نو په هغې هم ورسره خبرې اترې وکړي او د هغې هم یقین دخاني ورکړه چې ډېر زر ده چې وزیر اعلی سره به دغه وفد میلو کړي. خو موږ به دلته کې خبرې اترې کوو دغه دوه کالجونه یقینا خو په شمالي اشنغر کې دوه کالجونه ډېر زر جو روان شو نو زموږ دغه ځای کې به تعلیمي پرمختګ کې نوره هم اضافه وشي چونکې دې وخت کې هم شمالي اشنغر کې ډېر زیات ټیلنټ دی خو هغه شان توجه نه ده ورکړل شوې کومه چې ورته خالد خان ورکړه په دغه خپل دور کې. یعنی د سکولونو خبرې شوې ما اوس په لومړي ځل واورېده ما په 400 کې چېرته کار دی د دغه یو صدریاب پل چې کوم دی مغې ته کومه خو خالد خان چې کومې خبرې وکړې د سکولونو حوالې سره چې د خایي نه خایي ورکړل د میډل نه خایي کړل دغه شان د پرایمري چې کوم دی پکې میډل شوې دا ډېره ښه خبره. خالد خان کوم وفد چې راغلی و د کومو کالجونو حوالې سره چې خبرې وکړې څومره وخته پورې به دې کې د 3rd year 4th year داخلي سټارټ شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول زمونږ د شمالي اشنغر چې کوم د جرګه ده چې کې طاهر میا صاحب دی نظیف لالا دی دایان استاد دی دا نور زمونږ عزتمن مشران دي. زه د دوی به حد مشکور یم شکریه ادا کوم چې دوی زمونږ کلم چې په دې علاقه کې څه ایشو راغلی ده که هغه د تاڼو متعلق راغلی ده که د خان او د زمیندار منځ کې څه مسلې راغلي دي یا که بل داسې ایشو ده چې کم د هغې عوامو سره تعلق دی نو دا مشران چې کوم دا په هغې کې پیش دي او دوی هغه مسله چې کوم ده بغیر څه لالچه بغیر څه سیاسي دغه دوی هغه مسله چې کومه حل کړې ده نو زه یو ځل بیا هم د دوی شکریه ادا کوم ځکه چې دا کم ډېر ملګري چې کوم دي د دوی ایجوکیشن سره تعلق دی او زموږ په دې حلقه کې 2 کالجونه روان چې کوم یو اسټابلیشمنټ ګورنمنټ ډیګري کالج زیم او یو اسټابلیشمنټ ګرلز ډیګري کالج مندنې د دې متعلق د مشران چې کوم دي د دوی سره د تشویش او دوی کوشش کو چې به دا کالجونه چې کوم دي زر تر زر د کمپلیټ شي چې دین زمنګ د علاقې د شمالي اشنغر د تنګي بچي چې کوم دي داتې فیسیلیټیټ شي د کې دوی خپل تعلیمونه جاری وساتي. نو ما دوی سره په دې باندې ډېر تفصیلا خبرې وکړلې او زه په دې باندې ایمانن خبر ته کوم زه ډېر زیات خوشاله پلی شوم چې لکه دا ډېر زیات پوهه لکه د دې د علاقې بالکل هغه چې تاسو ته ولر دی بالکل کریم خلک دی او دوی مثبت سوچ لري هغه سیاسي یا سیاسي سکورینګ یا دغه خلک نشته او زه قسم دې دلنه د دوی قدر کوم د دې مشرانو کم چې ولاړ دي. او زه دا خبره کوم چې دوی د زیم کالج خبرو کړم ما ورته چې زیم کالج چې کم دی ان شاء الله دغه اس ان اپروډ شوی ده دغه کې اوس لږ نور څه پروسس دی فاینانس ته تللی دی چې د بجټ لپاره دغه اپروول وشي ان شاء الله دا ما دوی د یقیندانیو چې په دې هفته کې چې هغه بجټ چې کم دی هغه به ان شاء الله اپروډ شي. اوس خو پکې الریډي کې فرست ایر اډمیشن کولاو دی خو څنګه چې دغه د فاینانس نه اپروول راشي دغه هاند ان ټیکینګ شوی دی ان شاء الله په 3rd year کې به دغه اډمیشن شروع شي 2nd year به شروع شي او په 3rd year کې شروع شي. د سې دوی ډېر زیات تشویش چې کم دی دوی سره د مندني کالجو ځکه چې زموږ په خپل حلقه کې موږ ډېر زیات هایر سیکنډري سکول نشته د جنکو خو موږ ته ډېره غټه مسله چې کوم دغه د 3rd year او د 4th year د اډمیشن او د دې مشرانو هم دغه په سوچ باندې په دغه خیال دغه چې به د ډېره غټه ایشو ده چې دا مسله چې کوم دا د دوی مخامخ اوس ما پرنسپل صاحب سم خبرې وکړلې ما هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ هم خبرې وکړلې نو دا په دې خبرو باندې موږ فکر چې ان شاء الله دا کالج چې کوم د مندني کالج دغه کمپلیشن چې کوم د جون 2023 دی که په دې ټیم کې د دې مشرانو موږ په ایما باندې یا د دوی په کوششونو باندې اوس موږ شروع کوو نو په دې چې کالج کمپلیټ نه دی دغه سینکشن راغلی نه دی دغه سینی اپروف نه ده نو هغه کې د 3rd year اډمیشن نشي کېدلی هغه کې بس صرف د 1st year اډمیشن کیږي نو دا د مشرانو د دوی په مشاورت سره د دوی په صلاح باندې د دوی په ایما باندې دوی چې لکه موږ ته خو د 3rd year ضرورت دی نو موږ خیر ده موږ به دا کوشش وکړو چې تاسو د جون 2023 پورې د دې کمپلیشن وکړئ چې دا غینه پس د 3rd year کلاسونه چې کوم دي دا شروع شي او د علاقې ته څه فایده ورسي. صحیح ډېره مننه قامیا صاحب د خالد خان سره نننی ملاقات ته څنګه ګورئ؟ نننی ملاقات ډېر ښه موډ کې وشو
د هغې خبره ترې موږ واورېدې. ملګرو ته خپلې خبرې د علاقې چې کوم مسایل وو هغه د دوی وړاندې پیش کړه. موږ د خالد صاحب د شمالي اشنغر کې د نورو تعمیري کارونو علاوه چې دلته په ایجوکیشن باندې دوی کوم ایفرټس دي، کوم کارونه دي، کوم یې وکړه، موږ د هغې ستاینه کوو او دا ورته بیا هم وایو چې د تعلیم په میدان کې به موږ تاسو سره څنګ په څنګ ولاړي. په دې کې موږ د پاټو ماټو د هیڅ قسم دغه نه کوو چې څوک تعمیري کار کوي شمالي اشنغر ته ګټه راوړي. شمالي اشنغر د ولس د خیر ښېګړې کارونو کې موږ دغه ملګرتیا کوو. دې سلسله کې چونکې موږ د مکمل مرسته کوو، حمایت کوو، ملګرتیا کوو او خدای دې طاقت او قوت نور هم ورکړي. اسونه کارونه یې کړي چې دې نه یو په دوه نور هم وکړي. ډېره زیاته مننه. کتونکو شمالي اشنغر کې چې کوم د جینکو کالج یقینا دا ډېره لویه ستونزه وه. 2023 کې به انشاءالله چې کوم دی په دغه کې به د 3rd year د 4th year داخلي شروع شي. د MPA خالد خان د وینا مطابق هغه وایي چې زه په کوشش کوم چې نور هم تېز شي. دغه شانتې د دوی ورسره د خیر سکولونو خبرې وکړې، څه یې ورته په ګوته کړل، څه سړکونو باندې کار روان دی، څه نور سړکونه ورته نظیب لا چې کوم دی نو هغه په ګوته کړل، نو په هغې باندې هم کار روان دی. نو انشاءالله چې دغه کالج تاسو به ګورئ دا وپه چې کوم دی په دغه سلسله کې راغلو چې زر تر زره دي زموږ بچیانو ته، زموږ د دې سیمې تعلیم یافته جینکې چې کومې دي چې هغوی مخکې خپل تعلیم جاري وساتي او په خپل کلي کې وساتي. نو دا یو داسې سنټر باندې دې کالج تابع شوې ده چې ټول شمالي اشنغر بالکل اګړ دی. نو انشاءالله ډېره زر ده او دا وپه چې کوم دی هم دغه شانتې څومره تیزی کې ځي راځي. نو خالد خان به نور هم چمتو کوي او خالد خان نن د دې وپت په راتګ ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره د تعلیم په مد کې چې کوم دی ستاسو دا کم سوچ دی، کم ویژن دی، کم فکر دی، انشاءالله زه به ستاسو نه یو قدم وړاندې یم. ډېره مننه، خوشحاله.